बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ افغان انلاین او زم تاسو قربا سید عدنان شاه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو باوري یم چې تاسو به ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلي قدرمنو کتونکو همیشه تاسو په خدمت کې د پروګرام په دې حصه کې په دې سلسله کې چې کوم نو د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته هغه ښاغلي چې د هغوی د دې خاورې د دې وطن په ترقۍ کې څه نه څه کردار وي او د دې خپرونې برخه جوړیږي کوشش مو دغه وي هڅه مو دغه وي چې د هغه ښاغلو د خبرو نه د هغوی د ژوند نه د هغوی د کار زیار نه د هغوی د تجربو نه تاسو چې کوم دی نو خبر وکړو نن هم یوازې نه یم او راسره چې کوم دی نو ډېر معتبر شخصیت چې کوم دی نو زموږ د دې خپرونې حصه دي راسره چې کوم دی نو مخدون کامران علی شاه بخاري صاحب موجود دی د هغوی چې کوم دی نو په ژوند باندې د هغوی په کار زیار باندې به چې کوم دی نو تفصیلي خبرې ترې کوو د یو ټایم سره چې کوم دی نو په ډېرو شعبو کې چې کوم دی نو خپل خدمات ترسره کوي لګیا دي د تعلیم په مد کې که مونږ ووایو نو هم چې کوم دی نو د دې خدمات دي که مونږ بیا ووایو چې د ریلیجنس پوینټ اف ویو سره که مونږ وګورو نو په هغوی کې هم چې کوم دی نو دوی شانه به شانه مخ په وړاندې دي د دې خپل کار زیاده که بیا مونږ که وګورو د ادب په میدان کې نو د هغوی هم چې کوم دی نو کتابي سلسله هم چې کوم دی نو شروع ده او که دې نه علاوه وګورو نو چې کوم دی نو د ځوانانو د فلاح بهبود دپاره د هغوی د ترقۍ دپاره د هغوی د تعلیمي هلو ځلو دپاره د دوی چې کوم دی نو په دې معاشره کې د دې وطن کې د دوی چې کوم دی نو یو کردار دی مونږ به چې کوم دی نو مخدوم سید کامران علی شاه صاحب سره به چې کوم دی نو نن په دې خپرونه کې به خبرې ترې کوو شاه صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ستړي مه شئ وایم ستړي مه شئ थैंक यू जी څنګه جی خیر دی अल्हम्दुलिल्लाह پښتو کې به خبرې وکړو نو ښه ده جی जी बिल्कुल का لیک ډیر مې مؤنث نه مذکر کړو هغه به معافي راته راکوي باقي تاسو ته خبر دی چې پېښوري چې کوم زموږ لوکل دغه دی نو لیک دونه ښکلې پښتو زموږ بنئ صحیح او زما داسې چې پروګرام زما چې کوم دی نو هغه پښتو کې دی نو زه غواړم چې پښتو کې به خبرې کوو که ځینې ځای کې چېرته نښلو نو بیا به اردو کې به شروع کېږو زما بیا اردو داسې ټیک نه ده خو بهر خبره به داسې ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو سره چې کوم دی نو مرکه کوم تاسو نن د افغان ټي وي سټوډیو ته راغئ د افغان ټي وي کور ته راغئ هرکلی درته وایو ستړي مه شئ درته وایو جي ډېره مننه جي ډېره مننه څنګه ژوند ښه دی الحمدلله کار زیار ښه دی جي الحمدلله صحتونه مزاجونه ښه دي که نه جي دا راته وایي شاه صاحب چې بنیادي یهی د کوم ځای پیدایش مو چېرته شوی دی خاپوړې مو چېرته کړي دي سر عدنان شاه صاحب ډیره مننه چې تاسو مالا دعوت راکو چې زه خپل د کورباو سره غپ شپ ولګوم هغوی ته خپل حالات ډسکس کم او که زما څه خبره زما کتونکو دپاره څه فایدې او څه دا څه وایي چې ښېګړې ضرورت او دغه پیښیږي نو وائی ناٹ ٹول نہ پہلا خوشی وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے نو زمونږ چې کوم اولاد رسول سادات دي هغه پخوانه هغوی باندې هجرت چې دی نو پیښه شوه زمونږ مشران هم مدینې شریف نه کاظمین ته او هلته نه بیا دغه ته بخارا کې حضرت جلال الدین سرخپوش بخاري هغوی هجرت وکړو ایگزیکټلی دیٹ از د ټایم بلکې که تاسو ماله اجازت راکوئ دا ډېره ښکلې وخت دی چې دا ورځې دي چې د جلال الدین سرخپوش بخاري د عرس ورځې دي زموږ د ټول بخاري سادات چې څونه دي سب کانټیننټ کې د هغوی مشر نیکه حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاري دی او هغوی یو امپورټنټلی بلکې دا یو خبره راغله نو که تاسو اجازه جی پلیز موږ به ایډ کړو چې هغوی په پرسنالټي کې یو ډېر اهم هغوی د اعزاز دي چې څه ټایم باندې ټول ورلډ باندې دغه منګولز اټیک کړی و چې هر ځای کې مسلمانان به اوسېدونکي وو مطلب اوسېدل هغه ځای کې به هغوی به اټیک کول او هغوی به مسلمانان ریاستونه چې دی هغوی به ختمول هغه وخت کې جلال الدین سرخپوش بخاري نه هجرت وکړو او د الله پاک استخاره یې وکړه چې هغه ځای چې کوم ځای کې مونږ کینو او مسلمانانو دوباره آبیاری لپاره دغه وکولاره جوړه صحیح هغوی دلته ملتان ته راغل او اوچ شریف کې ځان له کور جوړ ښه
او حضرت بهاؤالدین ذکریہ ملتانی صاحب هغوی حضرت بابا فرید گنج شکر او لال شهباز قلندر دا سلور واړه ملګري دلته کېناستل چې موږ داسې پلانینګ وکړو چې ټول دنیا کې مسلمانانو باندې دې وخت کې وخت دی او مطلب کوئی ایک ایسی ریاست نہیں تھی مسلمانوں کی کہ جس کے اوپر انہوں نے اٹیک نہیں کیا اور اس کو تہس نہس نہیں کیا نو هغه وخت کې دی دا پلانینګ وکړو چې بھئی موږ څه داسې لاره جوړه کړو چې د دې اوس مخکې مسلمانانو به څه فیوچر صحیح نو دی بیا دلته یو یونیورسټي جوړه کړه دیٹ ټایم هغه یونیورسټي په 52 لینګویجز کې په هغوی علما او سکالرز لبا هغوی درس ورکول چې لکه هغوی دوباره ټرین کو او دې علاقو ته واسطو چې هغوی بیا د مسلمانانو آبیاري وکړي او هغه دا ټاپک به کلوز کوم یو جملې سره چې وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے ہے یہ آیا تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے نو اغم د دې مشرانو یو پلانینګ چې جوجی خان پکور کې دی چې دینو سیف الدین خان ایز ا فائنانس منسٹر مقرر کو هغوی د دې مریدو او هغوی جوجی خان دونه متاثر شو د هغې ښځه دونه متاثر شو چې برکه خان هغوی خپل زوی دی ته حواله کو چې ته د دې تربیت ہوتا څنګه جوجی خان وفات شو برکه خان د اسلام اعلان او مغه برکه خان چې دی بیا څه ټایم چې دی مصر او بیا مدینه باندې اٹیک تتلل هغه برکه خان بینګ ا کزن اینڈ بینګ ا مسلم واریر هغوی مخې ته راغلل اقبال هغه وخت ویلو چې پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانه سے نو دا د دې مشرانو ډیر غټ کاوي صحیح نو زه د هغوی اولاد یم انصر ډیر وګت شو استاد خدا لکه یو کیا کہتے ہیں کہ شرف زمان بھی ہے چې دا وخت د سې چې هغوی ذکر وکړو ځکه چې هغوی د وصال رضی دي دا صحیح دی جی بیا پیدائش بخارا نصر زمونږ مشر نیکه حضرت مخدوم فتح محمد شاہ بخاری صاحب 986 هجری هغوی هلته نه هجرت وکړو پېښور وټپګه شریف ته نو زما لکه دا 11 پیړۍ کیا کہتے ہیں پشت 11ویں پشت ہے ہماری یہاں پہ یہ رسم زمونږ پشت ہے چې مونږ دلته پېښور کې اوسېږو حجي مطلب بنیادی چې کوم دین د وټپګو یې یس وټپګه شریف پېښور صحیح دی جی نو بیا تعلیمي هلې ځلې چرته نه شروع شوې جی سر ابتدائی تعلیم خو عدنان شاہ صاحب ما خپل کلی وټپګه شریف نه حاصل کړ او اتم نه ما حضرت یکتو شریف سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی زما نیکه صاحب زما والد صاحب ته حکم وکړو چې دا چېرته غټ اسکالر او یا غټ صوفي سره د دې دغه وکړه ځکه چې خپل هغه کور کې هغه روحاني تربیت نشي کېدی چې کوم یو بل استاد نه تاسو حاصل نو ما بیعت وکړو 1996 کې امیر شاه صاحب کې الګیلانی صاحب یکتو شریف او هغوی الحمدلله ډیر ماته مینا راغله او زه به هلته هم هغوی منثلی صوفي جرنل الحسن رسالې خدمت موږ ته مکمله وشو او بیا ماسٹرز نه بلکې اف ای زه ما میډیکل کې داخله وانه غوښته زما دا اراده وه چې لایبرري ساینسز ځکه چې هلته ما ماحول وکتو کتابونه 20,000 بکس د امیر شاه صاحب پرسنل لایبرري کې موجود نو زما شوق کتابونو سره زیات شو نو ما لایبرري ساینسز کې داخله واخیسته هلته کې مولا اپنا سمیع الله صاحب د تړنا فارم زموږ ډېر مینه ناک ټیچر هغوی ما سره محنت وکړو زما دا خواهش چې زه د الحسن رسالې پوره انډیکس برابر مطلب دا یو غټ کار دی یو غټ ټیم کینی او دغه کوي نو زما یو شوق هم نو ما زده کړه وکړه بیا موږ یو کوشش وکړو د تقریبا 2 کالو محنت سره ما هغوی 10 ساله انډیکس موږ تیار کړو اشاریه مکمل نو پېښور یونیورسټي چې کوم انفارمیشن اینڈ لایبرري ساینسز ډین و لیاقت علي شاه صاحب هغوی نو هغوی هم ماته ویل چې دا تونه مطلب 12 کې تا دونه محنت وکړو چې دا خو ستا د ماسټرز یو تھیسس په ځای قبلېدی صحیح نو نور هم ماته سر هم وویل چې یاره دې خو دونه محنت وکړو چې دی لکه ایم اے لیول باندې اسټډي وکړو نو ما خپل فیصلہ بیا بدلا ما اگر میں ایف اے میں ماسٹر لیول کی ساری چیزیں میں نے سمجھ لی ہیں تو وہ ڈگری کا ایک کاغذ لے کے میں کیا کروں صحیح ما بیا ماسٹر سوشیالوجی کې خجي عمرانیات میں شروع کړي یس سر بیا هغه نه پس ایم اے اسلامیات ما 2015 کې
خجي نو تر دې وخته پورې چې کوم نو تاسو تعلیمي سلسله ختم شوه یا دوام لري مخکې؟ نو سر ام فل تیارې شته. خجي هغه ما دغه کوشش مې دغه کړی دی، شروع کړی دی په یونیورسيټي سره د ما انټرویوز خو شول. صحیح دی. زه راته کوي باقي دا دی چې ما اوسه پورې 19 سکالرز لا پی ایچ ډی کې ما مدد ولا ورکو. هغوی له کلمي کتابونه مواد ما ورکړی او میکسیمم مطلب پی ایچ ډی تھیسس هغوی چې لیکلي دي هغوی کې زما تذکره ایز ا پرومیننٹ لیول باندې هغوی کړی. صحیح دی. او بیا ما ته دا هم اعزاز حاصل دی چې ډیر کم عمرې کې ما باندې ام فل وشو. د هزار یونیورسٹی کې یو جینۍ وه، هغوی بیسیکلی کیا کہتے ہیں اس کو کہ ریسرچ میتھڈالوجی کے هغوی ته یو ټاسک میلو شو چې تاسو د مارننګ شو کې صبح نور پروګرام دی جسټس غازی نذیر والا. نو هغه کې هغوی ته ټاسک میلو شو چې تاسو د یو سورزو پروګرام باندې ریسرچ وکړئ چې سکالر څوک راغلی او هغوی سټډي څه ده، هغوی تعلیم څه دی، هغوی کم ټاپک باندې خبرې کړي دي. نو هغه چې هغه سکالرز باندې ریسرچ وکړو نو ما باندې ډیر زیات مواد هغوی ته میلو شو او موږ کلو کتاب یو جی. نو بیا ام فل تھیسس کې هغوی بیا زما پرسنالټي. ماشاءالله. خجي نو دا د تعلیم سلسله و دا نن چې په کوم مقام یې تاسو، نو آیا دغه مقام تاسو خپل ځان له خپله چایس کړی او ټاکلی مو که نه دا بس د مشرانو طرف نه داسې یو تاسو ته یو لاره چې کوم دی نو ټاکلی شوې چې نه دی زما بچی به په دې لاره باندې به ځي او دې مقام ته به رسي؟ عدنان شاه صاحب زمونږ پاکستان کې خو خپل خوښې باندې ډیر کم خلک ځي او آی ډونټ نو چې ما دا څنګه وشو هر څه، لیکن یو زما خواهش و چې څه داسې کار وکړم چې الله را ناراضي شي، الله مخلوق ما ناراضي شي. نو هغه یو کوشش و. نو الحمدلله الله پاک ما فقیر نه دا کار واغستو چې دې وخت کې علما مشایخ وینګ پورا پنجاب ایډیشنل سیکرټري زه د درې مختلفو غټو ادارو د طرفه مطلب سادات چې کوم یونینز دي غټ غټ ادارې دي هغوی پوره صوبایي صدر یم. ماشاءالله. دې نه علاوه حضرت جلال الدین سرخپوش بخاري ریسرچ اکیډمي زه مؤسس یم. ما هغه بنیاد چې دی نو دغه کو هغه الحمدلله هغه کې موږ ډېر غټ کارونه کړي. مثلا یو خبره چې هغه باندې زه د الله پاک ډېر شکر کوم او ډیر زیات هغه باندې خوشاله یم چې الله پاک مان هغه کار واغسته. هغه اقبال چې ویلو که نه چې کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی میں نے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. نو ما بابا صاحب خو ارمانی لاړو چې زمونږ کتابونه هغوی سره دي او 2006 کې زه چې یورپ کې تللی وم نو زما په پروټوکول کې میر اف د ټاون موجود و، ځکه چې دا یو زمونږ ان جی او ایکچولی ما 12 کاله انټرنیشنل ډونر ایجنسی سره ان جی او سره کار هم کړی. نو هغوی یو پروګرام کړی و ون ورډ ډاکومنټري ایگزیبیشن. هغه کې هغوی ستاسو په شان سکالرز هر کل ټول ورلډ نه او هغوی دا کوشش کړی و چې کم ځای کې انسانیت په مصیبت کې دی هغه باندې ډاکومنټري جوړ. نو زمونږ ایشیا کې 2 ډاکومنټریز جوړ شوي، یو افغانستان په حالات کې او یو پاکستان په حالات. اټ واز آی تھنک 2006. نو ما ته هغوی ایز ا آنر دا دغه ورکو چې ته به پاکستان او افغانستان حالات باندې به خبره کوې. صحیح. نو ایز ا سپیشل ګیسټ هغوی کنټري د طرفه ما ته دغه ملو شو. هغه وخت کې ما سره یو چانس و چې زه هغه یورپ کې چې کم زمونږ د مشرانو کتابونه دي هغه باندې ست کوشش وکړم. نو الحمدلله هغه میر اف د ټاون چې زما په پروټوکول کې مقرر شوی هغوی په وساطت بیا مونږ کوشش وکړو 13 ملکونو نه مونږ هغه کلمي کتابونه مانوسکرپټ چې څونه هغوی دغه وکړو. ما یو هلته یو لایبرري ته لاړم، هلته یو زنانه مې هایر کا، هغه له مې سیلري ورکړو چې ته به ما ته دا ریسرچ وکړې چې کم ځای کې زمونږ اهم سکالرز یا زمونږ د هسټري هسټوریکل چې کم خلک دي هغوی کتابونه پروت دي. ماشاءالله. نو هغه کې بیا زمونږ د مشرانو حضرت جلال الدین حسین مخدوم جهانیه جهان گشت د جلال الدین سرخپوش بخاري نوسې دی. ټیک شو جی. نو هغوی کتابونه او ډېر اهم چې کوم بوکس وو هغه مانوسکرپټس مونږ بیا حاصل که هغوی لکه په پیسو باندې مونږ ته سکین راکولی دي. لیټس سې بعض داسې لایبرریانو چې هغوی چې مونږ به 5 پاونډ
فی پیج به اخلو خجی نو مونږ هغوی له هغه فیس جمع کو صحیح. هغه کتابونه مونږ تینا اسکین کو ایمیجز د هغې مونږ واخیسته. صحیح دی. بیا زما پهله کتاب چې شایع شوی و مکتوبات حضرت جلال الدین حسین مخدوم جهانیه جهانگیر سے نو جسٹس نذیر غازی صاحب خپل ټي وي شو کې زه بللی وم. دیٹ واز یعنی 900 کالو پس لیټرز آف اور فور فادرز یعنی جلال الدین مخدوم جهانیه جهانگیر صاحب هغه خطونه و چې هغوی احمد بن سیاپوش دهلوي ته لیکلي. خجی خجی تصوف، روحانیت، ژوند تیرولو طریقه، اوراد و وظایف، یعنی داسې یو شی نه و چې یو عام انسان مکمل تربیت باندې هغه کې څه شی لیکلی نه. صحیح. ایون دنیا غټ غټ سکالرز په دې باندې دا خبره کړې ده چې دا خو لکه پوره یو سلیبس دی د تصوف او د یو پازیټیو لایف تیرولو. صحیح دی جی. صحیح دی جی. دا راته وایي چې تصوف ذکر تاسو وکړو نو مونږ تصوف چې کوم دی نو په اسانو الفاظو کې چې کوم دی د هغې څه معنا اخیستی شو چې یاره تصوف زموږ په روټین ژوند کې چې کوم دی د هغه اهمیت څه دی؟ ګوره جی تصوف یا روحانیت د دې عرب کې یا قرآن کې چې کوم نوم دی هغه احسان دی. خجی. حدیث شریف کې نبی علیہ السلام نه چې کوم سوال شوی مال احسان یا رسول الله چې احسان څه دی نو حضور اسلام فرمایي چې احسان دا دی چې د 10 عبادتو کې چې ته الله پاک وینې که ته دا نشي کولی نو بیا کم از کم دونه عقیده خو ولره چې الله تا ویني. خو دې کې هم زمونږ مشر نیکه جلال الدین مخدوم جهانیه جهانګیر رحمت الله علیه د دې نحوي ترکیب باندې بحث کوي او بیا هغوی فرمایي چې دې کې ترجمه داسې جوړیږي مطلب هغه ډیفیکلټ دغه ته به نه ځو هغه صرف هغه جمله عوامو ته باره به دغه چې عبادت ایسے کرو کہ جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے. یعنی احسان اور روحانیت جو ہے تو وہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک راستہ اور طریقہ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. یعنی کوئی یہ شریعت سے باہر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سمپل سا ہے کہ آپ کی ایسی روحانی اور معاشرتی تربیت ہو کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے بھی رحمت بن جائیں اور آپ کا تعلق اپنے رب سے ہو. وہ کہتے ہیں نا دست باکار دل بایار، کہ آپ کا ہاتھ تو اپنے کام میں ملوث ہو، آپ اپنی مطلب اپنا جاب کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل آپ کے خدا سے لگا. اور ڈیفینیٹلی جب آپ اس تھاٹ کے ساتھ آگے جاتے ہیں تو آپ کے لیے راستے بھی کھلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی، اس کی مخلوق بھی راضی. جزاک الله. مونږه خبره کوو اکثر له چیرې مونږ وایو چیرې ساینس ترقي وکړه، ساینس دا وکړه، ساینس دا وکړه. بل طرف ته تاسو چې کومه خبره کوئ چیرې مونږ وایو چې نه زمونږ چې کوم آبا او اجداد چې کوم څه پرېښي دي هغې نه تاسو چې کوم دی نو استفاده وکړه او تاسو ساینس له ترقي ورکړه. زه دا خبره کوم. تاسو دې خبرې سره زما دې خبرې سره څومره اتفاق لري او مخکې چې کوم دی نو په دې باندې څومره رڼا اچولی شي؟ ګورئ جی دا خو یو حقیقت دی. اوس خو ټوله دنیا باندې دا لکه د روز روشن په شان ښکاره شوه چې هغه خبرې چې کوم نن 1450 سال پهله قرآن کې الله پاک کړي اوس هغه خبرې ټولې ثابتې شو. ټیک شو. نو دا مشرانو کتابونو په حق لازما چې کم تھاټ و هغه پهله خدا و چې څنګه څنګه چې دا دور تبدیلیږي. حدیث نبی علیہ السلام وایي چې زما دور ښه دی، بیا زما نه پس چې کوم خلک دي هغوی دور ښه دی، بیا هغه نه پس. نو چې څونه شاته تاسو خپل مشرانو هغه تعلیمات ګورئ هغه کې نفرتونه نشته، هغه کې فرقه واریت نشته، هغه کې هغه پیور ریلیجن یو دغه تاسو ته ملایي. دویم ته ساینس اینډ ټیکنالوژي چې تاسو خبره کوئ دا وګورئ حضرت زمونږ چې کوم حضرت علي صاحب تاسو خطبات وګورئ، بیا حضرت امام جعفر صادق صاحب چې دی نو هغوی لکه ائمه اطهار نه دي او هغوی په شاګردانو کې الخارزمي غوندې خلک او دا غټ غټ سکالرز چې کوم هغه وخت کې چې یورپ او امریکا کې خلک چې دی نو بالکل د جاهلیت په انتها کې ناست وو. یعنی هغوی خو هغه بره چې یو کرسۍ باندې ناستې دپاره به خلک به کس به یې ووجلو چې ته دلته ولې کېناستې. هغه تهذیب دونه لاندې و. هغه وخت کې زمونږ مشرانو فلکیات باندې ریسرچ کړی
کړی دی ستارو باندې کارونه کړي دي په لیدر باندې شوي دي وی په میډیکل کې چې نو برین ټیومر اپریشنز هغه دور کې کړي ټیک شو نو هغه سره خو ډیر غټ نالجز وو خو افسوس دا دی چې یو سوچي سمجي سازش باندې مونږ خلک شاته پاتې شو مسلمان پاتې شو او هغوی خلکو زمونږ د مشرانو هغه نه ابتدا وکړه خو دا به زه نه وایم هغوی بیا ډېر مخکې لاړل مسلمان ګوره دا خو یو عجیبه دغه دی تاسو به ډیفینیټلی به دا اسټډي کړي چې څه ټایم پریس ایجاد شو کتاب چھاپ کر یعنی آپ ملټیپل کاپیز اسانتیا سره تاسو کولی شئ هغه وخت کې زمونږ مولا چې دی نو په ترکیه کې او سلطنت عثمانیه کې په دې باندې بحث کولو چې لکه دا جایز دی او که ناجایز دی دا حلال دی که حرام دی او خلکو هغه خپل کتابونه او خپل ریسرچ دغه او زمونږ د مشرانو کتابونه په زرهاو تعداد باندې هغوی ملټیپل کړی هغوی چاپ کړل او خپل نوې نسلونو ته هغوی ایجوکیشن ورکړو او موږ دې خبرې باندې ناست وو چې دا جایز دی او که ناجایز او بعد کې بیا راغل همدغه شان تاسو وګورئ سپیکر په ایجاد وشو نو هغه باندې څونه مسلې نو یعنی ایجادات جو ہے ابتدا اسلام نے کی ہے لیکن ان لوگوں نے استفادہ کر کے بہت آگے چلے گئے یہ سچ ہے صحیح دی دا تاسو غنی چې زمون اقدار چې کم دی زمون اقدار زمون د نااهلۍ د وجې یا د ناپوهې د وجې مونږ نه جدا شوی دی یا مونږ نه چې کم دی نو چین اگیا مطلب مونږ نه زبردستی اغشته دی په دې راته وایي چې عدنان شاہ صاحب یہ میری باڈی لینگویج سے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میری ایک آہ نکلی ہے زمون دا پہلا صدی ہجری نواخلا تر نبی علیہ السلام نه پس هغه پہلا 100 ایئرز چې هغه ټایم نواخلا تر اوسه پورې اسلام باندې هغوی انویسټمنټس کړي دي زمون کمزوري خلک په بیه اخیستي دي زمون ګورنمنټ سے په بیه اخیستي دي زمونږ بادشاهیان په بیه اخیستي او هغوی ډېر پلانینګ سره دا خو د زه وایم چې دا یو معجزه ده د قرآن دا د الله پاک یو کرم دی چې دې وخت کې دنیا کې مسلمانان شته او ډېر غټ تعداد کې دي ګنې هغوی خو دونه غټ محنتونه کړي دي که نه یعنی احادیثو کې تبدیلیانې واخله بیا پوره بادشاهیان په بیه واخیستل زمونږ کینګز او شاهان چې دی هغوی سره فاینانس منسټر به یهودي ناستو هغوی سیکیورټي باندې به عیسایان ناستو ټیک شو نو ځکه خو دا وجه ده چې موږ دین سبا دونه پریشانیانې کوي سو دا اقدار چې دی که نه هغوی ډېر پلانینګ سره ډېر غټ انویسټمنټ سره زمونږ د ہسټرۍ باندې دا هغوی دغه کړی دی نو وہ کیا کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگر مسلمان پریشان ہے تو اس کے پیچھے ان کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ماننی ہوگی کہ جو تکلیف ہمیں پہنچی قرآن کا فیصلہ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری کمزوریاں بھی ہیں اگر ہم صحیح ہوتے تو یقین کریں وہ پشتوں میں آپ لوگوں کا بڑا اچھا محاورہ ہے کہ وہ آپ اگر میری ہیلپ کریں کہ گھر کی مرغی اگر اچھی ہو تو پرائے گھر میں انڈا نہ دے کیا کہتے ہیں اصل مصیبت یہ ہے کہ ہماری اپنی مرغی اچھی نہیں اگر آپ جتنا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں نا تو ہماری غلطیاں ہیں سلطنت عثمانیہ بہت ہیوج اور بڑی زبردست حکومت تھی لیکن آخری بادشاہان نے اس معیار سے نیچے گرے ہیں وہ خواتین کے اور فیملی میٹرز میں اتنے انوالو ہو گئے کہ ان کی عزتیں کھو گئیں ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں اسی طرح مغلوں کا بھی دیکھ لیں اگر اجازت دیتے ہیں تو ایک جملہ یہاں بھی سچ ہو جائے کہ ٹھیک ہے کہ پہلے وہی منگولوں کو اسلام میں داخل کر کے ہمارے آبا و اجداد نے مغل بنایا منگول ہی مغل ہیں اور انہوں نے ہی جنہوں نے سلطنتیں مسمار کی تھی مسجدوں کو آگ لگائی تھی انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے انسانی ہڈیوں کے مندر بنائے تھے انہی کی اولادوں نے پھر مسجدیں بنائی ہیں آج بھی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں جتنی بڑی مساجد ہیں مغل بادشاہوں نے بنائی ہیں یہ سچ ہے لیکن مجھے بتائیں جب اینڈ آیا تو محمد شاہ رنگیلا جیسی شخصیات اور بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ اور اتنا اخلاقی طور پہ یا جرت کے حوالے سے ان کی پستی تھی کہ اگلوں نے بڑی آسانی سے ان کی حکومتوں کو قبضہ کر لیا صحیح